الله الرحمن الرحیم. لرن اردو والا سبق نمبر 14 में मज़े की किस्में दे मज़े की स्मुना मज़े की किस्में دا ماضی کوم قسمونه دي دی ولا اردو کې موږ نامیز د کول غواړو کنه په دې باندې موږ خروخ پوه شو چې دې څه قسمونه دي. کله کله مونږ یې کنه چې د پلانکای شي چې د خوګ ده پیکا ده نو بیا څنګه یې پیکا پښتو کې تیل شي اردو کې هم دي تیل شي پیکا پیکا تو وایي صدا چای پیکا دي څنګه ویای یہ چای پھیکی ہے داغ سالن پیکا د څنګه ویای یہ سالن پیکا ہے تو څنګه یې دې شي مزه پیکا ده اس چیز کا مزه پیکا ہے دې شي مزه چې د پیکا ده د پیکا پیکا ټاکا تاسو ډېر لیدل ده. بل ورپسې دا خوږ خوږ دا یوه ذایقه ده یوه مزه ده مو یو شي دپاره استعمالو دې ته په اردو کې ویل شي میټھا میٹھا. چائے میٹھی ہے چائے خوږی دی سالن میٹھا ہے میٹھا سالن لاؤ هغه سالن تل شي مرچي پکې نه وي میٹھا سالن لاؤ. मिठाई ته मिठाई ځکه چې خوږی اس آدمی کی زبان میٹھی ہے دې سړي ژبه خوږه ده اس کی بات میٹھی ہے دې خبره خوږه ده میټھی میټھی ورسره ویل شي. بل مو سره دا ملګې جن مالګې جن دې ته په اردو کې ویل شي نمکین یا ترش. نمکین چې تل شي مالګې جن تیل شي لکه ته وایي یہ سالن نمکین ہے نمک پارے ویلې ملګې جن یې که نه نمک پارے ورته ځکه ویل شي مالګه ورکې وي. نمکین سمندر هغه سمندر چې ټوکه ووي نمکین یہ پانی نمکین ہے دا اوبه چې دي ملګې جن دي د علاقې والا اوبه موږ نشو استعمالولی سوډا ښه نه استعمالوي. بل د موږ سره کټه کټه ترخه تیل شي تریخ خواند تریخ کټه سالن کټه. کړوا ورته هم ویل شي کړوا کړوا تریخ تیل شي کړوا نه ده کړوا کڑوا مانا دا تریخ تو ہے چې دا سالن تریخ ته څنګه وي یہ سالن کڑوا ہے کڑوی ہے یہ آدمی زبان سے کڑوا ہے دا سړی ژبې نه تریخ ده سیایه. بل موږ سره د چربناک شربناک معنا د دې شي ولا مزه غویړه ده غویړه لکه ته وایې که نه څیرې دغه شي کې دې واز دی ولا او زړه یا سره ډېر دي که نه تیل شي اس کا مزه چربناک ہے یہ مدونه زړه ډکېږي میرا جی برتا ہے زړه ډکېږي داسې ورسره ویل شي. کله شای بېمازي وي که نه هغه ته په اردو کې بېمازه ویل شي په پښتو کې ورته هم بېمزه ویل شي. داسې وایي که یې بېمزه ہے اسم مزه نہیں دې کې مزه نشته بېمازې ده بېمزه داسې هم استعمالولی شي. کله کله یې شی بل رقم د تریخي خو مرچکي ولا ترخواله ده که نه هغه تریخ نه ویلو بل تریخه یې مو سره کسیله هغه تریخته ویل شي کوم مرچي ولا ترخواله وي یا مسالې ولا همداسې د هم ترخوالي دپاره کسیله لفظ استعمالولی شي کسیله. که بیا شی ډېر خوږ وي ورسره بهت ټکه استعمال که بهت میټه که تریخ ورسره بهت کړوه وایه صحیح ده. لذیذ هم ویلی شي خوندور دپاره لذیذ چای ہے لذیذ سالن ہے خوندور خوندور دپاره لذیذ ټکه استعمالیږي. ربی اردو فارسی پښتو ټولو کې استعمالولی شي. لذیذ لذیذ کا معنی ہے بہت مزیدار ډېر ښه. دا چې شو تاسو سره د اردو موږ الفاظ شعر کو دي ماضي والا قسمونه دي خبرې دي معنی دي سره زده کړئ کوشش وکړئ. Thank you for watching.